وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تخویب دنیاوی و تمهید مخی ذکر شو. مضمون داو چې د الله نه ویریږئ. تاسو ټول د یو نفس نه پیدا یې، ښځې سړي واړه، ښځې سړي واړه زاړه او مالدار غریبان ټول یو جنس یې. نو د یو بل سره ښېګړې کوئ، د هغه ښېګړو نه دا ده وآتوا الیتامی اموالهم، چې د یو نفس نه نو بیا یتیم ته سپک مه ګوره. دا یتیم هم انسان دی، حقوق بشری انسانی راوالی. وآتوا الیتامی اموالهم، ورکئ تاسو یتیمانو ته اموالهم مالونه د دوی. ظلم مه کوئ، ولې مخکې دې ویلي خلقکم من نفس واحده، یو نفس نه پیدا یې. نو یو نفس نه پیدا، پاغې کې یتیمان هم دي، پاغې کې غریبان هم دي، پاغې کې کونډې رونډې ټولې دي. ولا تتبدلوا الخبیث، مبدلوئ تاسو الخبیث مال بیکارا بالطیب پاغ مال کار باندې. دای بدا سے وکړو زمانه د جاہلیت کې چې مال د یتیم هغه به راواغست چې آبا کارو، نو خپل بیکار مال دا بیا غلا ورکو کار بے دا غنا واغست. یاداوا چې غیله به د سره ورکول نه هغه به خوړل. هغه ته اشاره کوي پدې کې ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، دا سه بهم کول چې غیله به ورکوم نه. ولا تاكلوا اموالهم، مخری تاسو دا غی مالونا الى اموالکم، الى پمانا دا مع اموالکم سرد خبلو مالونا، یا مانا دا ولا تاکلو مخری تاسو مالونا دا غی منظمتن الى اموالکم، پدا سیال کی چی یوزائی کڑی وی تاسو اغیلرا دا خبلو مالونو سرا یوزائی خری. امام قرطبی رحمہ اللہ دی زائبان دی لکھی. امام قرطبی وی وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِعَدَمِ الدِّينِ لَا يَتَحَرَّجُونَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى فَكَانُوا يَأْخُذُونَ الطَّيِّبَ وَالْجَيِّدَ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَيُبَدِّلُونَهُ بِالرَّدِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ. کانو فی الجاہلیت لعدم الدین لا یتحرجون عن اموال الیتاما. زمانہ د جاہلیت کی دین نو خلق اس بات نو کو د یتیم پمال کے. فکانو یأخذون الطیب والجید من اموال الیتاما، اغیب د یتیمانو د مالونو نکارا مال راواغس. وَيُبَدِّلُونَهُ بِالرَّدِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ، او خپل مالونو کې چې کوم ردی مال به بیکار هغه سره به بدل کو. وَيَقُولُونَ وَيَبَ اسم بِاسْمٍ وَرَأْسٌ بِرَأْسٍ، نوم په نوم دے سر په سر دے، اغام مال دام مال، اغا غنم دا غنم، او اغام دو سیرا دام دو سیرا ندی کسی دی. او چې کم اصل شیو چې هغه به بیکارو او د هغه به بیکارو د هغه به خو نو هغه به د مینځه وباسو،
او دا ظلم به کو. فناهم الله الله منکلا غی دی لرا الله منکلا غی لرا د دینا مکوئی دا انہو کان حوبا کبیرا یقینا دا چدینو گناہ دا دیر لویا حوب پا معنی دا گناہ و مرتا ویلیو چھتا دا خبر کڑیوا چھے اللہ کتاب کیوے خلقکم من نفس واحدہ دیو نفس نہ پیدائے نو دی یتیم حق ادا کی تاسو ټول دیو جنسی یو بابا اولاد یې نو چې د یو بابا اولاد یې نو بیا په باب د نکاح کې دا سبوغیت لري کا په باب د نکاح کې دا سبوغیت لري کا چې یتیم جنۍ دا او دا غي سره نکاح کې د پاره د ظلم تاسو دا یتیم جنۍ په دغه انسانانو کې دا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا کچره تاسو یریږئ خوف وی تاسو ته الله تقسطو فی الیتاما چې انصاف به نه کوي تاسو په بارا د یتیمانو جنکو کې یتیمانو جنک یتامان مراد جنکې دي دلته انصاف به نه کوي تاسو په بارا د یتیمانو جنکو کې فانکحوا طاب لکم پس نکاحونو کوي تاسو ما دا غزنانو سره طاب لکم چه حلال دی حل لکم حلال دی ستاسو دپارا من النساء د زنانونا او النساء مراد زنانا غیر الیتاما مراد دی مثنا دو سرا و ثلاثا د دریو سرا و رباع او د سلور سرا ځان پوه کوا او ځان اخیار کا ما ته وګوره رب دې ظاهر دی تمہید نہ خبر را روانا دا اللہ اللہ خلقکم من نفس واحدہ تاسو دیو نفس نئی نو دیو نفس نہ ٹول پاگئی کے زنانم دی زنانوں کے بیا یتیمانی جنکی دی نو تاسو دی یتیمانی جنکو سر ظلم مکوئی زکا دا یتیمانی جنکی دام انسانیانو کی دی نو چې دا انسانان دي نو د دې بشري انساني حقوق ادا کړي او دا حقوق نسوانی ادا کړي زمانه د جاہلیت کې دا دستور شیخ رحمه الله د پنډي هغه جواهر القرآن کی लिखी زمانه جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کے تولیت میں یتیم لڑکی مثلا اس کی چچازاد بہن ہوتی جو وراثت میں اس کی شریک ہوتی وہ شخص یہ سوچ کر کہ اگر اس یتیمہ کی شادی کسی دوسرے شخص سے کرے گا تو اس کی دولت خود کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور وہ خود اس لڑکی سے نکاح کر لیتا لیکن مہر اور دیگر حقوق معاشرت میں اس سے بے انصافی کرتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیم سے بے انصافی اور ان پر ظلم کرنے سے ممانعت فرما دی اور مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ اگر وہ اپنی زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے تو اس کی حیثیت کے مطابق ان کے مہر ادا کرے اور ان کے دوسرے حقوق بھی پورے کرے لیکن اگر انہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بعد وہ ان سے انصاف کا برتاؤ نہیں کر سکے گے تو انہیں چاہیے کہ وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرے بلکہ دوسری عورتوں میں سے جو شرعاً ان کے نکاح میں آ سکتی ہے 1, 2, 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر لے. یتیمان جنکی جواہر القرآن کے شیخ لکھی کله کله بدا سوي چې وسړی په کفالت کې بوي نکاح به ور سره کېدو بل سره بهم کېدو خو بل به په نکاح نور کوله کو ور کوم نو بیا د دې مال التزي نو په نکاح به خپل واغستا چې مال قبضه کې او نور به ولا بیا حق نه ادا کو نو الله وی نکاح الو کا چې حق ولا ادا کې
چې ظلم کې او حق نه ادا کې بیا نکاح مه کوه، بیا نور سره وکړه. مثنا و ثلاثا، دوو سره، دریو سره، څلورو سره. دا آیات نص دی په عدد کې او ظاهر دی په اباحت د نکاح کې. اصول فقه خبره ته کوم. نص ذکر دی چې کله یو کلام کې یو قید ذکر شي نو الته مقید نوی مراد بلکې قید مراد وي. برابر خبره ده که کلام بیا منفی وي او که مثبت وي. او دلته مثنا و ثلاثه و رباع د ما طاب لکم نه حال دی او حال قید وي د پاره د عامل د ذوالحال. نو چې قید شو نو دلته هم دا قید مراد دی. نو کلام مقید کې دا قید مراد وي نو دلته هم دا قید مراد دی. دا مراد دی. نو مثنا و ثلاثه و رباع په عدد کې دا نص ته نص. دارنګ نورې وجې مشته. دغه یو کافي ده. بیا تاسو ته وایم چې روافض خنازیر د دې آیات نه استدلال فاسد کوي وای نه بیبیان جایز دي او وای دا واو د جمع د پاره ده. نو معنا دوا درې سلور چې جمع کې نو شوي ٹھیک شو. اللہ اللہ خوارج غلط استدلال کوي. نو هغه وی اتلس خزه جایز دي. ولی یو تکرار د معنا ده په مسنا کې دوا دوا. نو مسنا نه سلور د ثلاثه نه شپږ او د رباع نه اته. نو مجموعه اتلس شوي. دا استدلال دا غي دواړو کاسد او فاسد دی. وجد آوا چې دا نص ته په عدد کې او د دین صحابه کرامو او پیغمبر دغه معنا مراد غسته وچی واو په معنا د او د جمع نه ده یا دوا یا دری او یا تلو. چې د دین علاوه د چا سره ډیری بیبیانې وي نو هغه صحابه کرامو بیا ازادي کړې وي لړکړې وي چې کله دا آیات راغی. او مفهوم هغه معتبر دی چې کم صحابه اغسته دی او د صحابه نه پستا هغه تحقیق چې محکمات مبهمات ګرځي هغه تحقیق لره اعتبار نشتا. شاہ صاحب رحمه الله کو ذوالکبیر کې ذکر کوي کړه چې هغه تحقیق چې زماده زمانه د محققینو کوم حالت ته چې هغه د مچا کوټو باسي نو چې د مچ نه کوټو باسي نو هغه په هغه تحقیقاتو کله کله چې کوم نه نو محکماتو مسو ګرځي
مبهمات او متشابهات وګرځي دغه تحقیق له اعتبار نشته بخشاله کا تاسو درې کمبل دې په سر پر بلستر نو پیګ غلای وریږي فاین خفتم الله تعالی پس کچره تاسو یری دی الله تعالی دا چې انصاف بونه کوي تاسو پما بیند زنانو کې ډیری دی دواری درې دی انصاف نشو کوله یاره دا فواحدتن فاختاروا واحدتن پس ورکه تاسو یوه خزلرا او یا آغا وینزه چې مالک عرش ویدی خلاص نستا سودا غي کچری یاره د چیاره ډېر خزه نو صرف شوق مړاوي کول نه دي او صرف خواهش یستل نه دي داغه حقوق نو چې حقوق کې د تیار د نشم ادا کوله نو بیا مکوا بیا یا یو کا او یا چرته په وینځه گزاره کوا وګوریات ساتي بعض خلق غلط معنی نن سواخلی زنادقه او ملحدین لیر دی وینځه هغه چې دا نو په کور کې چې ورکاره کما نو کار کوي هغه ته وینځه وي برا وینځه نه ده پا او وینځه د وینځو کارو کنه بیا براشي هغه د نن دور قارون قاری صاحب دی حرامي کړی پورشه تاسو نه ګورئ چې د سوې چې څو پوهیږي او پوهې شي تاسو نه پوهیږي اوس مخ کې زمو وای وینځ نن سبا غلامان نشتا هغه خو قارون قاری صاحب دی ختمي کړی دی خو خبره داسې ده چې نن سبا خلک چل شهوت لراشي نو کور کې نو کرانو ته وینځ وای دا وینځ نه دي آیا اصطلاح شرعیه ده یا چې کله خواهش کې راشي نو هغه د شهوات او د شبهات دیوالونو کې راګیر شي نو چې امریکای او یورپ ته لړ شي نو ایمال الته کې چې کم نه سده سود خور واده کنه نو خړ ډبل او تریپل سودونه اخلي او هغه چې کم نه خلک یې را مالدار شوند مسفقین نه پستا مالدار شي او دعوت مولیان ویل چې کافر په ملک کې چې کم نه سود سده روانه چاله روانه هغه د خپل خلقو د پاره روانه د هر چا د پاره نه نه دا د دې ځای نه چې کوم خلک یورپ ته ځي او په یورپی ممالکو کې هغه ځای کې ځان په پاسپورت کې بھی عیسائی کې او دا هر څه ځان نه جوړ کې یا الته کې تلې بس صرف چې کوم نه د پښناتی کارت کې مسلمان لیکلی شوی نور دې الته غي سره هر څه کوي اسلامیو حکم نه ادا کوي دا غي غټول کفریات مني او دې چې کوم نه صرف دی یو اسلام لرا غله ده چې پتو منون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض هغه چې مسلمان وي او حربي ملک تلاړ او مسلمان وي سوچا چې هغه جهاد کوي او چې مقور ته ملاو شي نو د دې د ملک د تخت کوي هغه چرته مکمل او شنو بیا مالی موزی بدست غازی ده دا سینه چې د اختل ده او الته په هر کار او په هر پیل کې چې کمندن دا غي شان ګرځیدل ده صرف د سود غستو د پاره دی غیله مسلمان ده او نور هغه سره په هر څه کې غلطه مغلطه کې هغه سره دا غي په شان کافر ده هغه کې دا غي په شان کافر ده نجات کینا او ځان له دار واکړي کلمه حق اريد بها الباطل فاین خفتم الله تعدلوا فواحدا پس کچر استاسو یروا چې انصاف به نکړی شي په زنانو کې غوړه کوي پس یا ویلارا یا آغا وینځه چې واګداران دي استاسو لا سنا داغه ذالک ادنا دانکا دی وی سرا ادنا ډیر نږدې ده الله تعالی چې ظلم به نه کوي تاسو یومانه اراده الله تعالی دا چې ظلم به نه کوي تاسو یو سره نکاح کا ظلم به نه کوي یا ذالک ادنا
ذالکا دا نکاح دے اوی سرا ادنا دیر نزدے دے اللہ تعولو اللہ تفتقرو دا چتا صبح غریبان نشئی دلتا مانا دا غربت تا او تائید دا غی سور توبہ 28 کے اگورا نوالتا بدر تمیلاوشی سور توبہ 28 کے لکونتے اگورا نستا تائید دے چکل کل دا مادا پمانا دا غربت رازی اللہ بوادرو اگورا اللہ اکبر ماشاءاللہ یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو انما المشرکون نجسون یقینا مشرکان گند دی گندا پس نزدی دنشی مسجد حرام تا بعد آمین پس دا غید دے کالا دینا ہم کالا آزا چدا دے وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً کہ چری اری گئی تاسو عائلتن دا پکرنا دا غریبینا فسوفا یغنیکم اللہ زردہ مالدار بکی تاسو لرا اللہ تعالی من فضلی دخل مالنا انشاء کفخشی نو عائلتن ان خفتم اللہ تعدلو فواحدتن او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا دا دیوی سر نکاح ادنا دیر نز دے دے اللہ تعولو دا چتا صبح غریبا نشئی محتاج بنشئی سلد دیر را خوشی کری دی چاگا بیا برابر اولی نشئی نا بس دیوی سر اوکا چے گزارن کی ہاں چکل د یو نفس اولاد یی نو دین نفس کے ماتاست ویلیو زنانامنی وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء نراشی دی خزلا مہرون ورکی دیلا دی حقون ورکی حقوق نسوانی ادا کی حقوق انسانی ادا کی وآتوا النساء صدقاتهن النحلة وآتوا النساء صدقاتهن النحلة ماشاءاللہ اکثر کو لکل کئی اور ٹول کال میں تویلو بار بار میں وے لگو اخباتے رہے سوشم لگیا دی بیا با دی لکلو پسے گرزئی دی لکلو پسے بیا گرزئی چچارتا دیوشی استازان نا لکل کوئی تاستا دا الحمدللہ من دا مشایخونا دا اللہ کا فضل کرم قرآن خویلو من وقت نو ضائع کرده او با مختلف نحجونو دا مختلف مشایخونا ازدہ کرده او خبلم سبورو دا اللہ کرم دے فضل دے سباب بیا ارمان کے چما دا لکل کرده دغه شانت ډیر بوتلانو پکې داسې ما تحکاری چې هغه نه پلاس کې کلم شته او نه کاپي شته او دغه شان ناست دي خو زموږ نقصان نه دی د شیاطین انسیه او د جنیه په وسوسو کې چې راشي نو صرف دې ته پاتې شي سبب ارمان کوئی جاړي پرون مفتی صاحب محترم اللہ دے داغی عمر کی برکت کی او اللہ دے ہمیشہ در دیر وقت کوئی زمان پسر لری اگو ساتلو نو اغیو واقعی ہوئے ایچی یو منگ سرا یو طالبو او اغا دیر قابلو او پا گھنٹا نیمه گھنٹا کې هغه ټول سپاره یاد کړو او رولې مو دومره قابلو دومره تیز حافظه او کتاب به نو ویلې او چراوا به غست نو تکرار به کو او داسې تکرار به کو تا به ویګنه دا د استاد د چته ویلې وی ډېر وخت پس به اوس لګ راځو وا کوشش چې زه
تلوم نو ما تا چاوي چې دلته یو کیم دی هغه څخه زو تا ورته لږ خو زه بیمار وم وې زه چې لاړم ما چې وکتل نو هغه سړی وې زه ونه پېژندم ما وپېژندم وې ځکه هغه ټایم واقعه چې و نو زه ډېر وړوکی وم مفتي صاحب دې وې زه ونه پېژندم ما وپېژندنې چې ما ورته وې چې تا هغه پلانکې نه وې نوم مې واغس وې هغه وې چې او یم وې ما ورته چې تا هغه نه چې تا په نیمه ګنټه خواوشا کې یوه سپاره ټوله اورولې وې چې وما غیا او بس بیا په جړا شو ډېرې وجړل چې مانا الله رب العزت کار وانه بست او بس الله به خوښه وه کار ولې نه اخلي دا مازغه نعمت دی دا قلم نعمت دی دا کافی نعمت دی شیخ بوی رحمه الله د کابل ګرام د دې باره کې بتا سو نه تپوس کیږي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کې وی ژوندۍ جنۍ خفه شوه د هغې تپوس دی نکتې علمي تاله الله درکړې او تا نه هغه لاړې روکې شوې او دې نه رسولې یا د کتابت کې راونستې او وقت او زمانې ته ضرورت و د هغې تپوس دی فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعین د مسلمان شان دا دی چې هغه څه واوري چې هغه فورا علمي نقطه باندې خوشحاله شي غضب کړي نه اهله طالب هغه دغه شان ناست دي اوس هم زه ګورم نو څه داسې دي چې هغوی سره قرآن مجید هم خپل نشته د دغه نه یې راغسته دی د المارۍ نه د جومات خپل قرآن مجید هم نه او څه داسې کاپي هم نشته زموږ نقصان نه دی خو تاسو به سبا محرومه شئ چې کوم نعمت الله در باندې کړی دی وخت در کړی دی دا نعمت شکر وکړئ شکر وکړئ شیاطین انسیه او جنیه چې هغوی خپله د کار نه تا به د کار وباسي دا یې سله ووې دا یې سله ووې وایه کونډې ته چل مه ښایه مونږ له چلونه راځي ښه دا چې محمل طالب را پاسي 3 ورځې سبق کې 15 ورځې نه هغه ته یاره دا دونه خلاصو ته څه ضرورت دی نو چې دا سل ټول وایي چې او ضرورت دی مونږ خوشحاله یو نو محمل ته مه ګوره یا که چېرته داسې مولیانو کې څوک وي نو هغې ته مه ګوره ته خدای تعالی د نعمت شکر وکړه شکر وباسه د الله د نعمت الله الله خبره مې دې پورې کوله د رب ته ګوره حقوق نسوانی حقوق بشری سکال چې زه په کوم ناج ما روان کړی دا ما تا ته په مخ کې په داسې ناج نه دی ویلی چاته دا زه بل ناج وم او موږ په ډېرو نهجونو الحمدلله قرآن زده کړی دی الله دې موږ د عمل توفیق راکړي او الله دې قبول کړي حقوق نسوانی حقوق بشری من نفس واحده وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او دا زنانا د دغه سړي د جنس ده وخلق منها زوجها نو د دې صدقات ورکړي د دې مہرونه صدقات ورکړي د دې حقوق ورکړي وآتوا النساء ورکړي زنانو ته صدقات ان مہرونه دا غي نهلتن په خوشاله سره دی ځای باندې تفسیر کبیر اوږد باز کړی دی او هغه ذکر کوي رحمه الله امام رازی چې دا خطاب یا اولیاء النساء ته دی او یا دا خطاب چې دی نو دا ازواجو ته دی دواړه قوله شته اولیاء به هم مهر واغسته نو هغه به ځان له جمع که تر دې پورې لیکي چې هلته به چېرته جنۍ پیدا شوه نو هغوی به ډېر خوشحاله وي هنیئا لک النافجه مال ډېرونکي دي مبارک شه سبا به دا لویږي او بیا به واده کوي او د دې مهر کې به اوښان اخلي او خپلو اوښانو سره به یو ځای کې اوښان به ډېرېږي لکه اوس چې د پاکستان په قبایلو کې
زنانه خرڅول کیږي او دا غیر ټونه مقرر دی او یا افغانیان دا مرض په افغانیانو کې هم دی او زموږ په قبایلو کې هم دی بیا موږ یو خرڅونه دا ورته خلک سپک ګوري نو درنه وایي تاسو پکه کړی ده خراو بیزا او ګډه دې جوړه کړې ده خرڅه کړې ده او واده څوک په هغې کې کولی شي د جهالت تیارې په هغه علاقو پرتې دي په هغې کې واده هم څوک نه شي کولی او چې چا کره پنځه لوڼه ماشاءالله یې پنځه پلاین کوچ ولاړې دي هغه بیا لور ته پلاین کوچ وایي دا وایي ولاړې دي دا ظلم دی او په 2009 کې ما مستقل په دې بیانونه کړو او دا ما هغه ټیم سره بار بار ویلو 2009 کې کله چې دا ظلم حد ته رسېدلو منګه خپل غاړه خلاصې کړې دي الله دې قبول کړي خو لکه جاهل یا نه مني بیا نو دای به هم هغه خرڅول مهرونه به اخیستل او خاوندانو به هم نه ورکول دواړو ته شامل دي وآتوا النساء ورکی زنانو تا صدقاتهن مهرونه دا غي نهلتن ای فریضتن دا فرض کړی شوی دی پتا باندې یا نهلتن په معنا د خوشاله نهلتن په خوشاله سره ماشاءالله شیخ د کابل ګرام الله دې قبر منور کی هغه وی صدقاتهن چرته وتا اجور وی او چرته وتا صدقات وی وجه صدقه ورته ځکه وی چې انسان اصلا آزاد دی نو مہر تبع مو آیا چې توای کې ته مہر مې ورکړه دی او پلار په ما خرڅ کړي نو مہر ته صدقات او صدقه ځکه وی چې انسان اصلا آزاد دی او نور زاینو کې ورته اجر وی اجور وی اجور ورنه دا ورته ځکه وی چې دا د خزل چوکا ورکړي چې تا ګوره اسې نه راغلی چې ځان نه د کور میلمن جوړه کړې ده خاوند دې ښځه کړې ده او ته خاوند شوې کېنه ټغېږه ما ټغه کې په ارامه کېنه ډېره ټغېږه ما تاسې نه راغلی اجر درته میلاو شوی دی نو دواړه کنټرول کوي پوه شوې سړی هم کنټرول کوي په صدقات کې او ښځه کنټرول کوي په اجورونه فَإِن طِبْنَ لَكُمْ کپ خوشحالی پریږدي تاسو ته که خوشحاله شي ستاسو دپاره عن شیء عافیات عن شیء په داسې حال کې چې معاف کوونکي وي د یو شي منه د دې مهر نه فکلوا بیا خورئ تاسو هغې لره پس خورئ تاسو بیا هغې لره هنیئا په مزې سره مریئا خوشګوار بالکل مزیدار خورئ هغې درله درکړی دی